بسم الله الرحمن الرحیم. دا د کتاب الایمان اولنی حدیث دی. دی حدیث شریف کی دی حدیث تا حدیث د جبریل وی. دی حدیث شریف کی پنځو مباحث ته خیال کوئ. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف. دویم بحث ما هو المقصود من الحدیث، حدیث کې څه مقصد دی، څه بیانول غواړي. دریم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. څلورم بحث اعتراضات او جوابات. پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ. د احوال مخکې ذکر شوي، بیا اعاده نه کوو. دویم بحث ما هو المقصود من الحدیث، حدیث شریف مقصد څه شی دی. د حدیث شریف مقصد دی تعلیم دین. فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم. د حدیث مقصد تعلیم د دین دی. دریم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف او اعتراضات او جوابات. دریم او څلورم بحث دواړو ته یو ځای ګورئ. دلته دا الفصل الاول دی که الف لام مهدی ده. ماحود هاغه فصل اول ده چې کم صاحب د مصابیح ذکر کوي، صحاح حدیث پکې ذکر کوي. نو دا به موصوف او صفت، دا به مبتدا شي او خبر به حذف شي. الفصل الاول مذکور فيما بعد. د 1038 فصلونو نه به اولنی فصل شي. عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال دے وی بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن. ناسا پا مونگا حاضرو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا یو ورس. دا بینما اصل کے بین و بینہ، بیا پکې اشباع وشو نو بینا شو. بیا د الف او د بین په منځ کې میم زیات شو نو بینما شو. دا ظرف زمان دی د معنا د مفاجات لپاره او مضاف کیږي جملې اسمیه ته کله او فعلیه ته کله، او عامل پکې معنا د مفاجات ته په اس کې. معنی د حدیث بداسی شي فاجانا وقت طلوع رجل وقت حضورنا فی مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم. پوښتنه پی فاجانا ناسا په مونږه وقت طلوع رجل په وخت دراتلو دا سړی کې، وقت حضورنا په وخت د حاضرېدلو زمونږ کې په مجلس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې مونږه ناسا په واله وکړو. نو نحنو مبتدا ده او حاضرون خبر ده. عند رسول الله دا ضرب ده متعلق ده تر حاضرون پوری. تقدیر ده عبارت داست ده نحنو حاضرون عند رسول الله صلی الله علیه وسلم. ذات یومن یا ورځ، یوم ته ذات مضاف کو، اشاره وکړه دې خبرې ته چې دا وقت کم وقت د ورځې وقت. کله یوم ذکر شي مراد ترېنه مطلق وقتی، ورځ دې نه مراد. نو ذات د دې توهم د دپې دپاره ذکر کړه چې مراد ورځ د مطلق وقت نه دی. په یو سند کې داسې راغلی دی بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر عمره. د نبی علیه السلام په آخر عمر کې دا واقعه شوې ده.
او بعضې وایي د حجة الوداع نه لږ مخکې د هجرت په 10 کال دا واقعه شوې ده. تاسو پې پوه شئ که نه شئ پې پوه. بخاری شریف روایت داسې دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوما بارزا للناس، خلکو له ښکاره و چې دی سړی راغی. او د ابو داود شریف روایت داسې دی کان علیه السلام یجلس بین اصحابه فیجیء الغریب فلا یدرى ایهم هو حتی یسأل. ناشنا سړی به راغی او نبي علیه السلام نه به یې تپوسونه کول. صحابو به فرمایل موږ له به ډېره فایده شوه ځکه زموږ د زړه خبرې به وکړې موږ به د هیبت او د ویرې او د ادب د وجې نه نبي علیه السلام نه بعضې تپوسونه نشو کولی. استطلع علینا رجل، پس راښکاره شه په موږ باندې یو سړی. طلوع په معنا د ظهور سره ده. نو طلوع یې ولې وویلي؟ ځکه طلوع د نور او سپوږمۍ دپاره استعمالیږي، خو نوراني مخلوق دی که نه، نوراني شی دی او ملایکې هم نوراني دي، نو ځکه یې د طلعه لفظ ورته استعمال کړه. رجلن کې تنوین یا د تعظیم دپاره دی یا د تنکیر دپاره دی. که د تعظیم دپاره بشي استطلع علینا رجلن، راښکاره شه په موږ باندې یو عظیم الشان سړی. او که د تنکیر دپاره وي په راښکاره شه په موږ باندې یو ناشنا سړی چې چا موږ نه پېژني. څنګه او صفتونه؟ شدید بیاض ثیاب، شدید به مضاف شي بیاض ثیاب ته، او یا بیاض الثیاب دی شدیدن بیاض الثیاب، بیا به اضافت ته کټ کړي. سخت سپینې وي جامې ده او ثیاب کې الف لام عوض د مضاف الیه نه دی. شدیدن بیاض ثیابه، پې پوه شوئ؟ تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې شدید بیاض ثیاب دا صفت دی د رجلن دپاره، او رجلن نکره ده او شدید بیاض ثیاب خو په اضافت معرفه ګرځېدلې ده. جواب دا دی چې نه، شدید بیاض ثیاب کې دا اضافت لفظي دی ځکه اضافت د صفت ته معمول ته، او اضافت لفظي مفید د تعریف نه دی. دې کې یوې خبرې ته اشاره وشوه چې طالب العلم ته پکار دي چې جامې به سپینې اچوي. عالم او متعلم ته جامې به څنګه اچوي؟ سپینې به اچوي. دا ښې دي او حفاظت به هم کوي. او که څوک حفاظت نشي کولی او بل رنګ اچوي نو بیا خیر دی. صحیح ده. شدید سواد الشعر یا شدیدن سواد شعره، الف لام په پکې عوض د مضاف الیه نشي. سخت تور و ویختان ده دا اضافت لفظي ده. شعر ویختو ته وایي. اعتراض به وارد شي چې ثیاب جمع ذکر کړه او شعر مفرد ولې ذکر کړه؟ جواب دا دی چې ویښته ټول سره نښتي او یو شان دي، نو د مفرد لفظ مناسب و. او جامې خو بدلې را بدلې که نه، ډېر ځای هم نیولی نو هغې دپاره د جمع لفظ مناسب و. ټوټي ټوټي که نه. دې کې بلې یوې مسلې ته اشاره شوه چې طالب العلم دې کله علم زده کړي. ځوانۍ کې چې ګیرې توری که نه، که سپین ګیری شوم خیر دی زده کوي دي، خو مناسب وخت دا چې بچو مچو د دنیا غمونه نه وي که نه، او چې وخت تېرېږي خو غمونه ډېرېږي که نه، بیا سبق ته سړی چېرته وزګاري. الا ماشاءالله خدای په چاره هم وکړي نو په سپینه ګیره کې هم بیا طالب العلم ځان جوړ کړي. تاسو به پوه شئ. لا یرا علیه اثر السفر، نه لیدل کېده په ده د سفر نښې. دا ګورئ لا یرا علیه اثر السفر، نو دا اثر السفر به نائب فاعل شي د لا یرا دپاره. او په یو روایت کې داسې راغلي لا نرا علیه اثر السفر، بیا به اثر السفر منصوب شي مفعول به به شي د لا نرا دپاره. دې کې بلې مسلې ته اشاره ده. طالب العلم چې استاذ ته راځي نو حشاش بشات تر و تازه به کیني
او دس مودس به برابر کی چې ښه کینی او ځکه چې واسکټ کیږي او کله سر ښکته کې خوب ورځي استاد لم خوب ورځي کړه مجلس اثري کړه نو خطر او تازه به نیغ ناست چې استاد هم ورته متوجي دې کې دې خبرې ته اشاره شو ولا يعرفه منا احد مونږ کې ایچان من په معنا د فی سره دی ولا يعرفه فينا احد دې مونږ کې ایچام نه پیژانده وسوال بوارد چې ولا يعرفه منا احد نکره تحت النفي تفيد العموم ایچا نه پیژانده نو دین خدا نه معلومیږي دین خو معلومیږي چې نبی علیہ السلام هم نه پیژانده نو جواب دار چې دلته عبارت کې تقدیر شتا لا يعرفه منا احد اي من الصحابه یاداد لا يعرفه منا احد في ظني زما په ګمان زمونږ کې چانه پیژانده حتی جلسه دا حتی خو غایه ده کنه مخکې مغیج شه د ابتدا د کلام د محذوب د پاره غایه ده چې طلع په دلالت کوي چې استاذانه ده استلع علینا رجل واستاذنا حتی جلس الى النبي صلی الله علیه وسلم دا حتی جلسه دا عطف ده پچا باندې استاذانه باندې نو اعتراض بم د پشي چراغ او حتی جلسه کې ناسنو سلام ولی وانه چو طالبان ته اعتراض راځي کړه نو جواب دار چې دا عطف ده پچا باندې استاذانه باندې نو سلام واچاو کنه په پوښتنه حتی جلسه الى النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته کې ناستا دې کې دې خبره ته اشاره شو طالب العلم چې استاد نه تاسو کین را نږدې بشي چغې بنه وهي تاسو به دې پوښتنه حتی جلسه الى النبي صلی الله علیه وسلم دې کې دې ته اشاره شو یو جلوس دی یو قعود دی دواړه الفاظ مترادف دي بعضې وایي جلوس دی ته وایي چې د ملاستې نه سړی پاسېږي دې ته څه وایي جلوس او د بره نه چې ښکته راشي هغې ته څه وایي قعود مړي باره کې چې راځي ګوره مړي باره کې چې مړی قبر کې کېږدي او ملکین راشي نکیر منکر حدیث کې دي په یوج لسانه جلوس د بره نه د ښکته نه پورته کېدلو ته وایي تاسو په دې پوه شئ او قعود څه ته وایي بره نه چې ولاړ سړی کښېني قعود نو دلته خو حتی جلسه دی خو د ولاړې نه کېناسته نو قاعده پکارو نو جواب دا چې جلسه په معنا د قاعده سره دی یو د بل په ځای استعمالېږي هلته هم په یو روایت کې په یو قعیدانه راغلی دی شته که نه دویم دا چې دا لفظین مترادفین دي نو چې کېناسته څنګه کېناسته په اسند رکبتیه الی رکبتیه تکیه یې کړل خپل زنګنونه الی رکبتیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنګنانو سره زنګنان یې ورسره ولګول ووضع کفیه علی فخذیه او لاسونه کېښود علی فخذیه دې ضمیر کې دوه احتمال دي د رسول الله په ورنونو یې کېښود او یا په خپلو ورنونو کېښود تعدب دا دی چې فخذیه ضمیر دې سړي ته راځي شي چې په خپلو زنګنانو کېښود ځکه استاد نه سړی تپوس کوي او داسې کښېني نو په خپلو دې زنګنانو باندې به لاس ږدي که د استاد وقال اوس یې تپوسونه شروع کړه څه وایي تپوسونه کوي یا محمد اخبرني عن الاسلام ما ته خبر راکړه د اسلام اسلام نه مې خبر کړه اسلام څه شی دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله اسلام دا دی چې ته ګواهي وکړې چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی او گواهی وکړي د دې خبرې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی تشهده کې یا خطاب دته دی او یا خطاب هر مخاطب ته تاسو باندې به اعتراض وارد چې تشهده یې ویلې ان تعلمه یې ولې ونه ویل
جواب دار چې د تعلمنا تشهد ابلغ دی، مبالغه پکې زیاته ده، ځکه تعلمه کې صرف علم دی او تشهده کې د علم سره اقرار هم دی. وتقیم الصلاة دا منصوب دی ځکه ان پکې پټ دی، وان تقیم الصلاة اعمال ورته ښیي. وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان او ته روزه د رمضان ونیسې. وتحج البیت او ته حج د بیت الله وکې ان استطعت الیه سبیلا که دې ته دې لاری. استطاعت تاسو ویلي د سلامت الاسباب والآلات ته هم وایي او دا په فعل مقدمي او قدرت حقیقی تم وایي چې د فعل سره مایي. د ټولو اعمالو سره استطاعت ضروری دی. حج سره بالخصوص استطاعت ولې ذکر کا؟ جواب دار چې د حج د استطاعت نه مراد څه شی دی؟ زاد او راحله ده. ځکه حدیث کې چې راغلی دی نبی علیہ السلام نه چا تپوس وکړ مل حج، نبی علیہ السلام ورته ویل الحج هو العج والسج. حج دا دی چې آواز په تلبیه اوچت کې عج، سج وینه تویه کې دې ته حج وایي. مل حج صحابي تپوس کوي حجي څوک دی؟ نبی علیہ السلام ورته الشعث ستپل، سر ویښته یې پراګندی او خیریم پی احرام. بیا ورته مس سبیل الی لاره ورته څه ده؟ نبی علیہ السلام ورته الزاد والراحله. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، دین زاد و راحله مراد. دلته خو د اسلام تپوس مقدم شو. مسلم شریف کې مقدم دی، کتاب الحمیدی کې مقدم دی، جامع الاصول کې مقدم دی، ریاض الصالحین کې مقدم دی، شرح سنه کې مقدم دی. خو مسابی کې سوال د ایمان مقدم دی د سوال د اسلام. تاسو به دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ مختلف دي. راوي تقدیم او تاخیر د راوي نه شوی دی ښه، ځکه یو واقعه وه چا یو شان نقل کړې ده چا بل شان، مختلفو سندونو سره. دویم قال صدقته، چې نبی علیہ السلام ورته دا خبرې وکړې نو دی وایي صدقته، رښتیا دي ویلي. فعجبنا له یسأله ویصدقه. راوي وایي عمر رضی الله عنه مونږ تعجب وکړه د ده نه یسأله ویصدقه، چې تپوسونه هم کوي او بیا تصدیق هم کوي. ځکه تپوس نښه د دې ده چې په دې مسله دی نه پوهېږي، او تصدیق دې ته وایي چې دی پرې پوهېږي. استاد نه سړی تپوس وکړي دا مسله څنګه ده، نو طالبان پوه شي چې دې طالب له دا مسله نه ورځي که نه. چې استاد ورته ښه بیان وکړي دی وایي ای شاباس بلکل همدقسې ده. نو د ای شاباس څه معنا شوه؟ چې طالب ته ورته نو د د زړه خبره یې وکړه. اوس پې پوه شئ تعجب خبره وه ده. قال بیا ورته دی وایي فاخبرني عن الایمان، د ایمان نه مې خبر که چې ایمان څه ته وایي. ایمان قال ان تؤمن بالله وملائکته، ایمان دار چې ته تصدیق وکړې په الله باندې او په ملایکو باندې او په کتابونو باندې او په رسولانو باندې او د آخرت په ورځې، او یقین وکړې بالقدر خیره و شره، په اندازې د خیر د ده او شر د ده. دلته به په تاسو یو اعتراض وارد شي. فاخبرني الایمان قال الایمان ان تؤمن. ان تؤمن دا خبر دی د مبتدای محذوفې دپاره، جمله به مقوله راشي. قال الایمان ان تؤمن بالله وملائکته. پې پوه شوئ؟ نو بیا به در باندې اعتراض وارد شي چې الایمانو دا مبتدا شو، ان تؤمن بالله وملائکته دا خبر شو. نو دلته خو حمل اولی راغی، خبر بعینه مبتدا شو. مبتدا الایمان شو او خبرم ان تؤمن دا ایمان شي. ایمان دا دی چې ته ایمان راوړې، دا حمله اولی دی که نه؟
خبر خو باید مشتمل په پیدې جدیدی کنه. تاسو په دې خبره پوه شئ خبر خو مشتمل په پیدې جدیدی نه. تاسو به جوابو کې تغایر شته مبتدا او خبر کې. د ایمان نه مراد ایمان شرعي اصطلاحي دی په جانب د مبتدا کې، او د ایمان نه مراد ایمان لغوي دی تصدیق په جانب د خبر کې. تغایر راغلی کنه. مل ایمان ایمان شرعي څه شی دی؟ نبی علیہ السلام ورته ایمان شرعي دا دی ان تؤمنه چې ته تصدیق وکړي. خبرې باندې پوه شئ. قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان. دریم سوال د احسان نه مې خبر کا. احسان اخلاص ته وایي. اخلاص ان الله يحب المحسنين. احسان کوونکي د خدای خوښ دي. مونږ تاسو ورته قرآن په اصطلاح احسان وایو، او د قرآن په اصطلاح ورته تزکیه نفس تزکیه هم وایو، یزکیهم. تاسو په پوه شئ. حدیث کې ورته احسان وایي، او مونږ تاسو ته عام طور تصوف وایي. تصوف باب تفاعل د خاصه تکلف ته په زوره د ځان تسبیح کول، اخلاق رذیله د ځان نه لرې کول، او اخلاق حمیده ځان کې پیدا کول. احسان څه ته وایي؟ قال ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله نه چا تپوس کړو چې تصوف څه ته وایي؟ او ورته وایي تصوف ابتدا داره چې انما الاعمال بالنیات، او انتهای کم ځای ده ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. د دې دوه حدیثونو مجموعي ته تصوف وایي. نیت سړی صحیح او د خدای عبادت کوي په داسې طریقې سره چې خدای ویني، هر کار داسې کوي، نو څومره ښه به کوي. نبی علیہ السلام ورته احسان دا دی ان تعبد الله چې ته د خدای عبادت وکړې کأنک تراه لکه ته چې دی ویني، فإن لم تکن تراه که ته یې نه وینې فإنه یراک دی خو تا ویني که نه. کأنک تراه دا په ترکیب کې څه واقع شوی؟ دا مفعول مطلق دی د ان تعبد الله دپاره. ښه نو داسې به شي ان تعبد الله عبادتا مثل عبادتي، ان تعبد الله عبادتا شبيهة بعبادتك حين تراه. ان تعبد الله عبادتا شبيهة بعبادتك حين تراه، چې ته عبادت وکړې داسې عبادت چې مشابه وي ستا د عبادت سره چې کله دی ګوري. دویم دا چې دا کأنک تراه حال دی د تعبده د ضمیر نه، نو بیا به معنا داسې شي ان تعبد الله حال کونک مشبها بمن ينظر الله. بس لنډه خبره په داسې حال کې چې ته مشابه د چا سره؟ د هغه چا سره چې خدای ویني. فإن لم تکن تراه که خدای دې ته مقام د مشاهدې وایي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وان تؤمن بالله وملائکته وکتبه تقیم الصلاة وتؤتي الزکاة. دا مراقبه ده. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. که ته خدای نه ګوري نو فإنه یراک دی خو تا ویني که نه. ګورئ دلته به تاسو اعتراض وارد شي. فإن لم تکن تراه دا شرط دی، فإنه یراک دا اجازه ده، او شرط قید وي د حکم د جزا دپاره. نو دلته به داسې چې فإنه یراک دا خدای تا ویني. کله دی ویني؟ فإن لم تکن تراه په دې شرط چې ته دی نه ویني. نو د خدای رویت به مقید شي د انسان په عدم رویت، او حال داره چې د خدای رویت خو مقید بقیدین نه دی، په جمیل احوال والازمان دی. که منګه خدای نه وینم خدای منګه ویني، که منګه خدای وګورم خدای به منګه ویني. سوال باندې پوه نشته؟ پې پوه شئ. تاسو به جواب کې چې دا اعتراض به د اله وارده چې فإنه یراک دا جزا وی د شرط لپاره. دا جزا نه ده، دا علت د جزا ده، جزا حذف ده. تقدیر د عبارت داسې دی
فإن لم تكن تراه فاحسن عبادتک فإنه یراک. کته خدای نه ویني بیا هم ښه عبادت کوه. فاحسن عبادتک دا به جزا شي. ولې؟ فإنه یراک، ځکه دی دې ویني. سوال باندې جواب باندې پوښتئ. قال دی ورته وایي فاخبرني، ما خبر کا عن الساعة د قیامت نه، قیامت به کله. قال نبی علیہ السلام ورته وایي مل مسئول عنها، نه دی هغه څوک چې د هغه نه تپوس کېږي بأعلم ښه پویه من السائل د سوال کوونکي نه. تا نه زه ښه پویه نه یم، تا ته هم پته نشته، ما ته هم نشته چې قیامت به کله. قال دی ورته وایي فاخبرني، ما خبر کان اماراتها د نښو د هغې نه. تاسې پرې پوه شئ. امارات جمع د امارت ته. امارت نښې ته وایي. باب امارات الساعه. بعض غټ غټ ملیان اسلامی امارت او اسلامی امارت. امارت نه دی، امارت. امارت خو جمع ده، مفرد د امارات دی. امارات نښو ته وایي، امارت نښه. پې پوه شئ. نو دی ورته وایي نښې دا دي ان تلد الامة ربتها، چې وبزېږئ وینځه باداره. وینځه به باداره وزېږئ. دوه مطلبه دي. یو دا دی چې مور به وینځئ او لور به ازادئ. ام ولده یو. دویم دا دی چې مور به لور به په مور داسې حکم کوي لکه باداره چې په وینځې څنګه حکمونه کوي. دا دویم مطلب شو. دا یو نښه شو. دویم وان تر الحفاة العراة، ته به وګورې خپیګل خلک. حفاة جمع د حافي ده، لوسو خپو والا ته وایي خپیګل. العراة بربند جمع د عاري ده. العاله فقیران چې جمع د عال د فقیر ته وایي. رعاش هغه خلک چې ګډې سره یي، ګډو سرولو والا، هغه به وګورې دا فقیر بې څه خلک. یتطاولونه، یو په بل باندې به فخر کوي په اوږدوالي او په لویوالي، په البنیان په آبادیو کې. دغه خلک به د غرونو نه راشي او داسې بنګلې به جوړوي چې یو په بل به فخر کوي زما دومره چته ده او ستا دومره چته. داسې دکه نه ده اوس. اطرافو خلک راغلي که را او ټول ښارونه یې نیولي دي او غټې غټې بنګلې پکې د اطرافو د خلکو. د ښار خلک مخ ټیپر او ټماټر خرڅوي. داسې دکه نه ده. هغوی به ځای پاتې شو، هغوی ته وړاندې لاړ. قال عمر رضی الله عنه فرمایي ثم انطلق بیا لاړه. فلبثت ملیه، ما وخت تېر که یوه زمانه. ملیه معنا زمانا طویله، اوږده زمانه. په روایت د نسائی کی او ترمیزی کی دی چې عمر وی فلبثت ثلاثه، 3 ورځې مې وخت تېر که. خو پوه نه وم چې دا څوک. او په یو روایت د ترمیزی کی دی فلقیني النبي صلی الله علیه وسلم بعد 30، 3 ورځې وروسته راسره نبی علیه السلام میلاو شو. خو یو روایت کې دام دی چې ابو هریره وایي چې په مجلس کې نبی علیه السلام دا خلک خبر کړ چې دا جبریل و تاسو ته راغلی. او دې روایتو کې خلال چې عمر وایي 3 ورځې وروسته تطبیق پکې څه دی؟ تطبیق پکې دا دی چې شاید چې مجلس ختم شوی عمر به پاسېدلی څه کار پسې. نو سړی لاړه، نبی علیه السلام خلکو ته وښود. عمر خو نه و که نه. عمر ته 3 ورځې وروسته مخې له ورغی چې پلان کې خو جبریل و، تاسو ته دین خبرې درښودې. ثم قال لي، بیا ما ته ویلي یا عمر، ای عمره اتدري ته پوه شوې من السائل چې دا تپوس کوونکی څوک و؟ قلت ما ورته الله ورسول عالم، الله او د الله رسول ښه پوهېږي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل فانه جبریل، دا جبریل و اتاکم یعلمکم دینکم. دا جمله مستانفه ده په جواب د سوال مقدره کې. سوال دا دی چې جبریل و نو خو څنګه راغلی و؟ نبی علیه السلام ورته وایي اتاکم، تاسو ته راغلی و. یعلمکم دینکم، چې تاسو ته دین در وښیي، د دین خبرې در وښیي. اوس سوال دا دی چې دا خبرې خو نبی علیه السلام وښودې، هغه خو تش تپوسونه کړي که نه. جواب دا دی چې سبب د دې علم څوک و د دې خبرو؟ نسبت سبب ته وشو. دا نسبت د پیل وشو غیر ما هو له ته، دا مجاز عقلی دی. انبت الربیع البقله،
او شعب الصغیر و ابن الكبیر او کر الغدات عمر قصو د قبیلې نه دی. رواه مسلم. د دې حدیث د دې الفاظ روایت مسلم کړي په دغه الفاظ. ورواه ابو هريره. د دې حدیث روایت ابو هريره کړي ما اختلافن وفيه په دې کې دا زیادت ده. واذا رايت الحفاة العراة الصم كان البكم گونګیان دا وګوري ملوک لار د دزمه کې بادشاہان نو بیا قیامت. او بل چاغه د قیامت تاسو کو نبی اسلام ورته جواب ورکړ پی 50 لا يعلمهن الا الله. نو ګویا دا پی 50 به خبر د مبتدای محذوفی شي. تقدیر د عبارت بداسي شي. علم قیام الساعه داخل پی 50. علم د قیام د قیامت داخل دی په 50 خبرو کې. لا يعلمهن الا الله چې معلومی نه دي مگر الله تا. 50 سدي. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث الآية. اقرأ الآية آية تر اخره پوری ولولې. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم وما تدري ماذا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اوس په پوښتنه دې 50 خبرو علم چا سره دی؟ صرف او صرف د الله سره دی، بل چاته نشته. منصور بادشاہ خوب ولیدا ملک الموت ورته په خوب کې راشي. نو تپوس دی وکړي د ملک الموت ته چې زما څومره عمر پاتې دی. هغه ورته داسې وکړي سار را پاسې ډېر خفه و. ملایانو نه تپوسونه کوي چې د دې خوب تعبیر څنګه دی او د دې خوب تعبیر چې درته څوک ووایي نو تاسو به ورته تعبیر صحیح ورکوئ. لږ سوچ پکې وکړه، ښه خبره ورته وکړه، زړه به هم ښه شي او تعبیر پسې خوب ځي، برکت به پکې ورته خدای واچوي. تاسې په دې پوه شئ. نور د دې د تعبیر څه علم نشته. چېرته څه کورس هم نه کېږي. که کېږي تعویذونو خو اوس کورسونه شروع شو، د تعبیر نه دي شروع شوي. د تعبیر چېرته کورس مورس نشته. تاسو هم ورته ویلی شئ. ښه لږ سوچ کوئ قرآن کې حدیث کې چې دا لپاره دا کار داسې شوی و، یو څه تطبیق یې ورته کوئ. ابن سیرین ډېر دغه وکړه معبر و، هغه به ښه تعبیرونه ورکړه. نو دا ملیان ورته وایي چې 15 ورځې دې پاتې دي او بس نور خرابېږي او صدقې وکړه. څوک ورته وایي 15 میاشتې دې پاتې دي، او څوک یې خوشحالۍ وایي 15 کاله پاتې. او طالبانو ته 15 کاله چې زر دیګونه مدرسې ته راوړه. طالبانو خو دیګ پکاري که نه، نورې سړي سره خو کار نشته چې مړ کېږي او که بخل کېږي او که نه. امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغی. امام ابو حنیفه نه تپوس وکړه چې دا داسې راته وکړه دا به صحیح. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وایي چې دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې بس دا 15 خبرې دي چې ملک الموت ویل چې د دې علم ماته نشته. 15 کې یو دا ده چې ته به کله مړ کېږي. په کومه ځمکه کې ماذا تدري نفس بأي أرض تموت. د 15 خبرو علم چا سره دی؟ الله. اوس پې پوه شئ. صحیح اعتراض وکړه. که تاسو موږ له ویلي وای داسې چې داسې کړي دي نو موږ به ورته ویل چې دا یې ویلي چې دا مه کېږه. دا خو پېژنئ چې دا مه کېږه بس نور چېرته کېږي. دا څنګه تعبیر دی چې دا مه کېږه؟ پنجې نه لري سکر. ثم قرأ متفقون علیه. په دې حدیث باندې بخاري او مسلم دواړو اتفاق کړی دی. ښه یعنې د ابو هریره دا روایت متفق علیه دی. درود څلورم 5م بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره د 3 وجو نه دی. یوه وجه دا ده چې کتاب الایمان کې د ایمان او د لوازم او د مقتضیات د ایمان بحث دی، او حدیث شریف کې هم راغلی دی الایمان ان تؤمن بالله. مناسبت واضح شي. دویم حدیث کې د قیامت مسله ذکر ده او قیامت مومن به دی، او د ایمان او د مومن به په منځ کې مناسبت ظاهر دی. دریم کتاب الایمان کې بیان د ایمان، حدیث کې د ایمان بقا ذکر شو چې د ایمان بقا به څه سره راځي؟ د ایمان بقا به تعلیم او تعلم سره راځي. آتاکم یعلمکم دینکم. اشاره دې ته شوه که د ایمان باقي ساتل غواړې نو څه وکړه؟ تعلیم او تعلم کوه. درود شریف اللهم صل علی